أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مخی مغویلو دای حصہ کی تذکرہ وی دا انفاق فی سبیل اللہ، دا اللہ پلار کے خرچ کوئی. کلا کلا دا خرچ کول دا با پخپل ځان باندې همي، خپل اولاد باندې به همي. دا الله په لار کې به همي، په مدرسه او په جماعت به همي، په مسافرو باندې، طالبانو باندې، په مجاهدینو باندې، په غریبانانو، مسکینانو، فقیرانو باندې به همي. نو څوک چې د الله د پاره خرچ کوي، نو دې آیاتونو کې د هغې د ثواب تذکره کوي چې الله رب العزت 1 روپۍ خرچ کول د هغې اجر و ثواب په 200 باندې ورکوي، او د دغې نه زیات هم ورکوي. بعضې روایتونو کې د 2 لاکو خبره هم شتي، 2 لاکو پورې، بلکې د هغې نه زیات. دا بعضې خبرې داسې چې د تهدید د پاره نه وي چې الله دومره ورکوي بس دې نه اخوا نه ورکوي. نه، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. الله ډېر وسعت والا دی، الله دې نه زیات هم ورکوي. دینه مخکې تذکره دغه اولیاء الله او د اولیاء شیطان وکړه، د هغې مثالونه هم پیش کړو. یو طرف ته نمرود دی چې هغه اولیاء الطاغوت او اولیاء شیطان کې دی، بل طرف ته عزیر علیہ السلام دی او ابراهیم علیہ السلام چې هغه په اولیاء الله کې دي. نو د هغې نه وروستو څوک چې د الله د پاره خرچ کوي نو هغه به د دې سره ملګرتیا کوي، او څوک چې دا بل شان خرچ کوي نو هغه به د اولیاء او طاغوت سره ملګرتیا کوي. مخکې نه بعضې خبرې شوي وي، نو دلته مثالونه د دواړو قسمونو پیش کوي. څوک چې د الله د پاره خرچ کوي نو د هغه هم، څوک چې د دنیا د پاره خرچ کوي نو د هغې مثال به هم پیش کوي. بیا د هغه چا مثال به هم پیش کوي چې هغې کې اخلاص دی، او د هغه چا مثال هم پیش کوي چې هغه بې اخلاصه دی. د هغه ریا، سمعت، شهرت، دکلاوه دا یې په زړه کې دي، نو د هغې مثال به هم پیش کوي. رستو آیاتونو کې 2 خبرې داسې دي چې په هغې باندې انفاق خرابېږي. یو زبادنه کول او یو تکلیف ورکول. چاله چې ته څه ورکې نو د هغه نه به خدمت نه اخلې، په هغه باندې خدمت مه کوه، هغه باندې زبادنه مه کوه. خلکو په مخ کې ورته وی دا کار وکړه، خورې خو زما پیسې خو زه در کوم. کله یو څه کله بل څه، نو خدمت د هغه نه اخسته او بیا وله پیسې ورکول. یو خو یو سړی لګیا دی مزدوري کوي، نو هغه به مزدوري کوي په نره باندې او دی به وله صحیح پیسې ورکوي، هغه جدا خبره ده. لیکن زبادنه کول، تنګول، بې عزته کول، دا د هیڅ چا، که هغه مزدور دی او که هغه عام یو سړی دی چې هغه سوالګر دی، نو هغه له هم په دې طریقې باندې چې د هغه بې عزتي پکې راشي
نو دغه پیسې دا سین ته غورځول پکار دي. کله ورته سړی خبرې وکړي غټې پنډۍ دې نیولي، ته دا ولې نه کې، ته دا ولې نه کې. څه ورکولی شي وکړه ورکوله، څه نه شي ورکولی رستو به راځي. قول معروف، پسې رستو آیات کې قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذی. د دغې ستا د دې خبرو نه دغه خبره ښایسته خبره بخنه دا غوره ده. وس په دې وخت کې را سره څه نشتي، معاف مې کا، بیا چې رالی به در بکم. یا عام خلک خبره کوي وس وایي معاف کا، نو دغه خبره د دغې نورو خبرو نه، د دغې زبادنې نه، د دغې رټنې نه، د دې نه دا ښه ده چې دغه خبره ورته وکړي چې معاف کا. بعضې نور خبرې خلک کوي، نو دا بې عزته کول نه یې پکار. یو طرف ته د سوال کولو خبره ده. زمونږ ته تعلیم دا دی چې سوال مه کوئ. بل طرف ته مونږ ته وینا دا ده چې تاسو سوالګری رټئ ما. اما السائل فلا تنهر، سوالګری رټه ما، بې عزته کوئ ما. څه ورکولی شي ورکه. مونږ ته خو دا ویلی کېږي چې تاسو سوالګري له ورکئ، بېنوایي مه رخصتوه. ستا خواله راغلی، ستا دروازې له راغلی، نو هلته کې بېنوایي مه رخصتوه. څه وله ورکه، لږ ورکې ډېر ورکې، څومره دې په وس کې هغه ورکه، لیکن دا نورې خبرې دا نه یې پکار. نو مونږ ته یو طرف ته خبره دا کوي چې تاسو سوالګری رټئ ما او بېنوایي مه رخصتوئ. اول ته کې بل طرف ته دا وایي چې تاسو سوال مه کوئ. سوال ډېر خراب شی دی. سوال چې سړی کوي قیامت په ورځ باندې چې دی راپاسي، داسې به وي چې مخ پورې غوښه به نه وي. نو ډېر نور بعضې خبرې دي را به شي چېرته، نورې هم ډېرې خبرې داسې دي چې د سوالګري دا نه دي. سوال کول نه دي پکار. سوال کې نو د الله نه کوه، غواړي نو د الله نه غواړه. مخلوق بسئ او دا غو ورکړه بسئ. خلق ورکی ډیر شی ورکی، په لکاو ورکی، په کروڑاو ورکی، لیکن دا مالداریږي نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلیو الغنا غنا النفس. اصل غنا مالداری هغه خو د زړه مالداری ده، د زړه غنا ده. یو سړي زړه غني شو بس خبر اخلاص ده، خبر آسانه ده. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه د الله په لار کې، د الله د دین د پاره. کمثل حبة پشان د یوې دانې ده، انبتت 7 سنابل چې راویښې وږي راوخېجول یا تیغونه راوخېجول فی کل سنبلة 100 حبة، په هر یو وږي کې یا په هر یو تیغ کې 100 دانی دي. والله یضاعف لمن یشاء، الله زیاتوي د چا د پاره چې وغواړي. څومره چې د چا اخلاص دی نو هغه له د هغې مقداري ورکوي. چاله اخلاص لږ، د چا اخلاص لږ دی جو هغه له لږ، او د چا اخلاص ډېر دی جو هغه له ډېر. والله یضاعف لمن یشاء، الله یې زیاتوي د چا دپاره چې وغواړي. والله واسع علیم، الله دی وسط راوستونکی پوهه. د الله ورکړه کمیږي نه. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د آدم علیه السلام نه واخله تر قیامت پورې چې څومره خلق دي، دا ټول په یو میدان کې راجمع شي، او هر یو سړی د خپل وس مطابق، د خپل خواهش مطابق وغواړي، او هغه الله د هغه د خواهش مطابق ورکی. ټول خلق هلکه نور نه نه بس وشو وی، بس زه بس موړ شوم، زما چې کم خواهش هغه پوره شو. نو چې دومره وکي الله رب العزت د هغه وخت نه واخله د ټولو انسانیت ته ورسوي، او د هغه د خواهش مطابق وله ورکي. د الله په خزانو کې به ذره برکمې رانشي. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، الله دې وسط راوستونکی پوهه. الله وسط راوستونکی دی، ځان کې اخلاص پیدا کړه نو الله به دې نه زیات درکړي.
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه د الله په لار کې، ثم لا يتبعون ما انفقوا، بیا نه ورپسې کوي په هغه څه پسې چې خرج کړي دي، منن بعدنا ولا اذى او نه تکلیف، نس بعدنا کوي او نه تکلیف ور کوي، نو لهم اجرهم عند ربهم، د دې د پاره اجر د دې د رب سره، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نه به یره په دی باندې او نه به دی غمجن کیږي. قول معروف و مغفرہ، خبره خیسته خبرو کا، مغفرت د بخنی خبرو کا، خیرون دا غور دا من صدقتین دا غ صدقین یتبعها اذى، چې ورپسې کیږي پاغي پسې تکلیف، توله تکلیف ورکه، یو تکلیف هغه د لاس خپو ده او یو تکلیف د جبه ده، نو کله زبادنه وته وي او کله دغه تم تکلیف وي. اچھا ویلیو وی پر هر د توري خده چې جوړ به پداروشي، پر هر د جبه بد ده چې د سسره سم نه ده، د جبه پر هر بیا نه جوړیږي، د توري پر هر د ټوپک پر هر د خنجر پر هر دا به جوړ شي، لیکن د جبه هغه نه جوړیږي. نو ذکر قول معروف خبر خیستا و مغفرت و بخنا ورد داغ صدقین یتبعها اذى، چې ورپسې کیږي تکلیف. والله غنی، الله به حاجت ده، ته چې څور کې الله ته ضرورت نشتی، الله حلیم ده بردبار ده، نو ته چې څه خبره کې څه تکلیف ورکې زبادنه کې، نو الله بردبار ده، نو زر دی رانه سیمنا. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے مومنانو مباطلوی مخرابوی خپل صدقو لرا بالمن پس بادنی باندې والاذى په تکلیف ورکولو. کالذی ينفق ماله رئاء الناس، دا څنګه باطلیږي، څنګه خرابیږي، د چا خراب دی؟ الله وی مثال د ذکر کئی، کالذی ينفق ماله رئاء الناس، دا تکلیف چې ور کوي خپل صدقه خرابي، اسبادن کوي او تکلیف ور کوي پشان دا غسړي، ينفق ماله چې خرج کوي خپل مال رئاء الناس، د خلقو د خودنو د پاره، خلقو ته خودانه کوي. ما چې دومره دیګونه پاخه کړیو ویلاړو ز پسین لاو شو، رئاء الناس د خلقو د خودنې د پاره، ما جدا چلو کو دا چل میں کو دا چل میں جماعت ته مدرسه دا پاغي کې پیسې ورکړې، دا جماعت زما په دغه باندې چلیږي، او دا جماعت جوړ کړل، دا مدرسه ما جوړه کړل، او د دې د خرچ اخراجات دا ټول زکوم، چې دا یو ځکه بل ځکه دا خبره کې خودنه کې خلکو ته خبر دی لاړه پسین لاو شو، اگر ز پسې اوس. کالذی ينفق ماله رئاء الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خرچ کې داسې کوا چې خی لاس ته خرچ وکي، نو چې ګس لاس ته پته ونه لګي، مطلب دا چې ډیر زیات په پټه باندې پکار دی، چې ریا دکلاوا شهرت سمات پکې ناراضي. دیو جنا علماء دا خبره کوله، دا کم چې خیراتونه کوله کیږي دا غینا خبره داده چې پټ په پټه سوچ چې محتاج دی هغه کرولېګا اومو کرولېګا. یو طرف ته میلمه ده، یو سړی میلمه کې، نو د میلمه کولو درې حیثیت دي. یو سړی ته راشه ته زما میلمه راشه دلته کې ما سره به اخري، نو کور کې پاخه کې هغه بس راولي، هغه اخري، نو هغه اخوړه لاړ څه شي پاتې شو هغه ټول ستا، دا د ټولو لاندې درجه ده. د دین له پاسنۍ منځنۍ درجه دا ده چې پاخه کا په خپل کور کې او هغه کړه کور ته ولېګا دا واخلې چې سټې مخري ځان لس په یو ځای خوري کې جدا جدا خوري، په ولاړې خوري او په پناستې خوري ځان له خوري، دا دویمه درجه ده، منځنۍ درجه.
بیا د ټولو نه خو بل درجه دا ده درېمه چې نقد ولا راواخلې او نقد ولا ورکې دا واخله که ځان له پې غټه غوښه خورې او که نری پې خورې چرګ پې خورې که مهی پې خورې چې سخت شی خورې ځان له پې څه راخلې ځان له پې سکې ځان له پې کوه دا د ټولو نه ښه ده ماله رعاء الناس پشان دا هغه چا چې خرج کوي خپل مال د پاره د خودنی د خلکو ولا یؤمن بالله والیوم الاخر دا سره چې خوده نه کوي دا چې ریاکاری کوي ریاکاری په هر څه کې کوي په مانځ کې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صلی یرای فقد اشرک د ریا د پاره چې کوي نو شرک وکړو منځ نه دی شرک وکړو روزه نسی وای شرک وکړو صدقه ورکړه من تصدق یرای فقد اشرک صدقه ورکړه د پاره د خودنی د خلکو نو شرک وکړو دیو باندې به ثواب ملاو شي او ثواب مواب نه ملاويږي موږ ته بیان کله کله په خابه اوس ګره وای کنه وای خو وای اوسړي ک یو کجوره په خالص نیت باندې ورکړه الله رب العزت بوله د احد د غرونو مقدار ثواب ورکی اخلاص پکې وو الله به زیات کی زیاتی دمره به زیات کی چې د غرونو نه به زیات شي هغه ثواب او که د غرونو مقدار اسرا او سپین خیرات کی خو چې پر نیت کې په ذهن کې د ریا د کلاوا شهرت او سماعتو نو ثواب موابی نشتی الټه د خپل خیر لټی ښا الټه د عذاب خطر ده ولا یؤمن بالله والیوم الاخر نو دا سره دا سیده چې د ایمان هم نه لري په الله باندې پروز د آخرت باندې الله باندې پروز د آخرت باندې ایمان نشتی ده یا خودنه کوي خلکو ته ریاکاری کوي د خلکو د پاره کوي الګ الله پیدا کړي الله مال در کړل ته د خلکو د پاره ولي کې فمثلو کمثل صفوان نو مثال د داسې دی لکه مثال د خوې غټي خوې غټه ده علی ترابن باغی مې خاور ولګي دا دړو ګرد غبار په ولګي دو خاور په لګي د الله دوی چلو کو دوی تخم راواغس په خاور کې وکړه فاصاب وابلون نور رسید وته شبایز باران وته جوړ رسید فترکو سلدان او پرې خو د بالکل صفا ناغه خاور هم ویوړاو دغه تخم هم ویوړ لا يقدرون على شيء مما كسبوا دی وس قدرت نه لري په هغه سبانه پس شی باندې د هغه نه چې دی کم خرج کړلی دی به کم کسب کړل ولې د بلګړي ګرولې اومي دو په کې تخم اچولې نو دغه خرچ کړل د تاوان کړل هغه تاوان هم لا وخت بل ځای کړو وخت پکې لګول نو وخت هم ځای شهر سلاړ والله لا يهدي القوم الكافرين الله هدایت نه کې قوم کافر تا الله مثال دغه سیدانو څه چلو شو یو طرف ته خلک وای مقصود دو دي سودا او بل طرف ته وای د دواړو لارو لاړې ښا نه خدا هی ملا نو وصال سنم وای اوته د دواړو لارو لاړې خلاص شو نه ته الله میلاو شو نو دنیا میلاو شو دې باندې په پوسو ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مال نه په سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبتين پشان د یوې دانی د امبتت سبا سنابل چې رازرغون کړه راوي خجول وتیغونا یا وږي فی کل سنبلۃ مئات حبه په هر وږي کې په هر تیغ کې سلدانی وی والله یضاعف لمن یشاء الله زیاته د چا د پاره چې واړي والله واسع علیم الله دې وسترا وستون کې پوا امخ کې روزګم دا خبره شوه دا ضروری نه ده چې دا په دنیا کې موږ ته یو خاص چته یو بوټه میلاوي چې دي نه ضرورت نشته دی دا یو مثال لې او دې باندې یار یو سره پويږي یو دانه دا هغه چې سړی خرج کړه د الله په لار کې یو دانه ولګول یو روپۍ ولګول نو الله ورکی دي سه لکه د چې وګی راو زرغون شي و ډکی راز زرغون شي په هر یو ډکی کې سلسل دانی نو سو شوي وسو شوي کنه نو یو په وسو شوا
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کسان چې خرج کوي خپل مال نه فی سبیل الله په لار د الله کې، ثم لا يتبعون ما انفقوا، بیا نه ورپسې کوي باغی پسې چې کوم خرج کړي دي منن بعدن ولا اذى نه تکلیف، لهم اجرهم عند ربهم، د دې د پاره اجر د دې د رب سره، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بیر په دی باندې او نه بدی غم جن کیږي. قول معروف، خبر خیستا و مغفرت نو بخنا خیر من صدقه، ورد د هغه صدقې نه یتبعها ازاج ورپسې کیږي تکلیف. والله غنی، الله غنی دے، بے حاجت دے، بے پرواہ دے، بے ضرورت دے، حلیم بردبار دے. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، مباطلوی خپلو صدقو لرا پس بادنی باندې او په تکلیف ورکولو باندې، کلذی ينفق ماله رئاء الناس، پشان دا چا چې خرج کوي خپل مال د پاره د خودنی د خلکو، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان نه لري په الله باندې پرز د آخرت باندې. فمثلو کمثل صفوان، مثال د پشان د مثال دا خوې غټی دی علیه تورابن چې پاغه باندې خاور وا فاصابه وابل نور رسید وتا، فاصابه وابل نور رسید وتا شبایز باران فترکو سلطان پر خدا غټه بالکل صفا، لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، وس دی قدرت نه لري پاغه سبان دی چې کم خرج کړي دي، پس شی باندې د هغه نه چې کم خرج کړي دي کم کسب کړل، والله لا یهدی القوم الظالمین وقوم الکافرین، الله هدایت نه کوي قوم کافر ته. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي، الله دې زمونږ په زړونو کې اخلاص پیدا کړي.